السلام علیکم قدرمنو، دا مهال موږ په ګورکي هاسپټل لاهور کې وو. یقین وکړئ چې د دې ځای خلک سړی وویني د دوی دغه پرمختګ او ترقي حیران شي، بیا خپلو پښتنو ته وګوري، پښتني سیمې ته وګوري. اواز مې هم بوخ شوی دی، بېګا مو ټوله شپه چغې والې دي په لاهور کې، خنداګانې وې، خوشحالۍ وې. دلته امن دی، دلته ژوند دی. خو ما سره رښتیا خبره ده چې د دوی په دغه پرمختګ ډېر زیات خوشحاله شوم، خو په خپل حال باندې زما د زړه نه وینې څاڅي چې زما د پښتنو څه حل دی. دلته دوی موږ ته یو لیکچر راکړو، تاسو یقین وکړئ چې دلته څومره لوی لوی اپریشنز کېږي، څومره لوی لوی سرجریز کېږي. او هلته خو موږ انسانان په زور باندې وژنو، انسانان مړه کوو او بیا خبرې کوو چې موږ بدلون راوستی دی، موږ انسانانو له ژوند ورکړی دی. خدای دې دوی له نور هم ترقي ورکړي، او خدای دې زما په قام کې شعور راولي، زما قام له دې خدای پاک هم سوچ ورکړي چې د خپلو خلکو تاسو به څه ویل غواړئ چې د پښتنو او د دوی تقابلي جایزه لږه واخلو. په دې حواله دا ویل غواړم چې موږ تقریبا دا دلته څه ولیدل نو زموږ پښتونخوا 40-40 کاله وروسته پاتې ده. او الله دې وکړي چې څنګه د دې ځای کې دا خلک دا ټرسټ چلوي بغیر د پیسو علاج معالجه کوي. الله دې وکړي چې زموږ په پښتونخوا کې په پښتنو کې دا شعور را بیدار شي او ډېر زر را بیدار شي چې د پښتنو د پښتون ولس چې کوم زورولی ولس دی د هغې خدمت موږ ته ډېر ضرورت دی او موږ ته د دې څیزونو خوشحاله شئ. ډېره مننه کوم. قدرمنو، یقین وکړئ چې تاسو به حیران پاتې شئ چې دلته بیا موږ خبره کوو چې پنجابی داسې پنجابی هغسې. دې خلکو دلته ترقي کړې ده، دوی د خپل ولس سره مینه ساتي. او موږ څه کړي دي، اول به ځان شروع کوو، موږ ریسپانسیبلیټیز نه دي قبول کړي، موږ کې هغه شعور نشته دی چې موږ د خلکو دپاره هم څه کولی شو. ډېره مننه کوم، دغه زما احساسات او جذبات و. د الله په امان.